أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم कब दे قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقضي الحق وهو خير الفاصلين قل ورتوایا انی نهیتو یقینا زمن کړه شویم ان عبد الذین چې عبادت وکم د معبودانو تدعون چې تاسو عبادت کوئ من دون الله ما سوا د الله نه قل ورتوایا لا تبعوا اهواکم زتابیداری نه کوم تاسو د خواهشاتو په عبادت یا په عبادت د باطل معبودانو قد دللت اذن پتاقی سرا زبا بیلاری سویم پدے وقت کی نتبعتو حاکد دی معبودانو تابداری حکم ومانا نبیم زا من المحتدین دسملار مندن کنا قل ورتو آیا انی علا بینت یقینا زپیو واضح دلیل کیم بیان کیم من ربی زما درب دا طرفا وقد کذبتم علا حال دیر قدر رویستا داسې حال کې چې تحقیق سره تاسو تکذیب کړی دی باغی باندې بی ربی ایسو اشرکتم ځکه چې تاسو شرک کړی دی ما اندی نشتما سره ما ستستعجلون بی چې تاسو جلدی کوئ باغی باندې د عذاب نه ان الحکم فی ذلک وغیره نه د فیصله په دې کې او په نورو خبرو کې الا لله مگر د الله سره وحده یقضی الحق فیصله کوي الحق القضاء الحق ده حق فیصله وهو خیر الفاسرین الله غره د فیصله کوونکو دی الحاکمین او بقیرت کی یقص ده یقص الحق یقول قل لهم وعدت لو ان عندي ما تستعجلون به کچرتوي ما سراغ سچ تاسو جلتی کوي پاغي لقضی الامر بینی فیصله شوی به کار زما استاد سپمنس کې بیان عجلو لكم جلته سره به درته عذاب را واستلوي واستریحا او زب آرام شوی ولکنه عند الله لیکن عذاب د الله سره دی والله علم بالظالمین الله پوهه دی په ظالمانو متا یعاقبهم چې کله عذاب کوي وعنده د الله تعالی سره مفاتيح الغیب خزانه د غیب وريدي او طرق الموصله الى علم یا اغلاری چې رسیږي علم د الله تا لا يعلمها نه پويږي په دې الله مگر الله به پويږي وهي الخمسه التي دا پنځه خبرې دي په قوله ان الله عنده علم الساعه الايه كما رواه البخاري لکه بخاری د دې روایت کړی دی سوره لقمان اخره کې چې هو یعلم الله پوئی کی ما پاوسا یحدثو چ پیدا کئی پل بر پوچ کی القفار په صحرا کی والبحر دریاب کی القرى التي باغي کلو کی علی الانهار چ پنهرونو کی دی و ما تسقطو نساقتی کی من زائده د ورقتن اسپانا الا یعلمها مگر الله پی پوئی کی ولا حبت اسدان نشت فی ظلمات الارض پتیرو دو وچی کی ولا رد بنو نلند ولا بسن وچ عتب ده ورقتن الا فی کتاب موجی مگر به کتاب کار کی چلے محفوظ ده او استثناء بدل استعمال د استثناء ما قبلهنا دا الا فی کتاب مبین دا استثناء بدل استعمال د مخکې استثناء نه ګورئ وما تسقط من ورقه الا يعلمها مگر الله په پوي الا فی کتاب مبین مگر په کتاب مبین کې الله په پوي کې ځکه د الله سره په کتاب مبین کې دي نو د کتاب مبین سره تعلق دی کنه او تعلق د کل او د جزم نه دی هم دې ته بدل استعمال وای کنه
او دا الا فی کتاب مبین دا بدل استعمال دی دا الا یعلمها دا یعلمها نه او دا ټوله قضیه ګوره موجبه کلیه ده ها ځکه د ما نرسته چې الا راشي نو اثبات پیدا کی او اثبات هم په طریقې د عموم سره ځکه ده چې نکره په سیاق د نه پکې راغلی ده هیڅ پاڼه نه راځي مګر الله پې پوهېږي معنا دا ده په هرې پاڼې باندې الله پوهېږي نو دا موجبه کلیه شو او هیڅ حبه په تیرو د ورد او د ځمکه کې او ریبس نشته دی مګر په کتاب کې دی معنا هر شی په کتاب مبین کې دي کل شی ثابت په کتاب مبین دا شنو موجبی کلیه دي دواړه ګورئ دې ته خیال کوئ دې خبرو ته ګورئ مليان په دې ونه پوهېږي دا به صرف تاسې دلته زده کوئ دا خبره اورئ بیا نور که زده کوئ که نه زده کوئ که ته لږ تپوس وکړې چې دا کومه قضیه ده نو بیا به نه قسم دې غټ غټ ملیان دي تپوس ته وکولی که الله هدی من ربهم دا کومه قضیه ده پې نه پوهېږي تاسې پې پوه شئ او که ورته ووایي چې بیا به درته وایي دا موجبه کلیه ده چې ورته ووایي چې په اسماء اشارات او موصولات او ضمایرو موصوله خاص دی تاسې ویلی دي که په اسماء اشاراتو او په ضمایرو کې وضع عامه ده موصوله پکې خاص دی که نه دی چې دا اولایکه خو موصوله څه که نه خاص شه نه څنګه ورته موجبه کلیه وایي بیا به د هغې سره جواب نه په دې نه پوهېږي چې وضع عامه موضوع خاص او وضع عامه موضوع عامه او دا لږ شي صرف لکیر کې فقیر بس شرح کې څه وګوري هغه یاد کې او په لاره باندې دوا کوي چې څوک بلدي مخې له رانشي چې سلام پې وانهچوم او که یو 2-3 کسه ورته مخې ته رالو سلامونه پې ور واچول نو بس سلامونه هلته وړي هلته دې ګډوډي تاسو هم د مستقبل دغه شان ملیان یئ تاسې دا قشان ملیه نه ګورئ بس دا کتاب هم کتلی بیا به درنه څهي او بس داسې یو ملا و مونږ سره وایي کاپیه ویلې بس وایي نن مې ورته 3 اعتراضه وکړه نن مې ورته 2 اعتراضه وکړه نن مې ورته 4 وکړو ما ویلې چې دا ډېر او ده دا ویلې چې دا کاپیه د اعتراضونو کتاب دی که د قیدو کتاب قسم دی ډېر خفه شمه ډېر درد نه درته دا خبرې کومه چې کار ډېر خرابه دی مستقبل ډېر خرابه دی ګورئ داسې حالات را روان دي چې دا موږ نه به بدتر دا به څنګه او طالبان خو د دجال لښکر دی د دجال هلکه بشر قاید د چا سره دی پلانکي سره څنګه وی ډېر ښایسته وی ماشاءالله مختصر د چا سره دی پلانکي سره دی ډېر ښایسته وی دا نه وایي چې نه پې پوهېږي دا نه وایي چې قسم دی ټول راته غلط وایي او خو پوهېږي چې ټول راته غلط دا سیده کنه ده عبدالله دا سیده کنه ده قسم دې صورتحال دا سیده نو ګوره ډېرې قصې خرابې دي دعا کوئ چې خدای د اسلام حمایت وکړي خدای اسلام ته رجال پیدا کړي ګوره اسلام ډېر نقصاناتو سره مخامخ دی مسلمانان کم زیده وهو الله المحفوظ وهو الذي الله غزاد دے يتوفاكم بالليل يقبض ارواحكم عند النوم چې قبض کوي روحونه ستاسو په وخت د خوب کې ویعلم پوهېږي ما پس جرحتم کسبتم بالنار چې تاسو کسب کوئ د ورځې ثم يبعثكم فی بیا برات پاسئ تاسو پی په دې ورځ کې برد ارواحکم ارواح بدل ترد کی یقضا جلا دې لپاره چې پوره کړی شي نیټه مسمى معلومات چې هغه نیټه د ژوند ده ثم الی مرجعکم بیا به دې الله تاسو واپسې په بعث سره ثم ينبئکم بیا به تاسو خبر کی بما پاس کنتم تعملون چې تاسو سکړي دی په اجازه کوم بي جزاء بدر کی تاسو ته په دې سره وهو القاهر د الله قاهر دې زور اور دے مستعلیان فوق عبادی پدا چال کی چوچت دے براد بندگانونا
مستعلیه نه راوي اوچت دی بره د بندګانو نه یو خبره درته وکړمه د فوقه پورې رعایت چې فوق عبادي پاس دی دا فوقیت خو مکان دی که نه ظرف مکان مبهم دی که نه نو مکانیت کې راځي دی فوقه پورې هسې درته یوه خبره کوم که ډېر غټ غټ ملین سیم نو صفاتو کې ګورې بحث مه کوئ دا یو خبره زما واورئ ګورئ صفاتو کې به بحث مه کوئ په صفاتو خو پوه شوئ که نه چې ایمان زمونږ په کومه خبره دی که محکمات چې دي نو په هغې زمونږ ایمان دی متشابهات چې کم راغلي دي په هغې زمونږ ایمان دی چې الله ته ثابت دي نه په معنا حقیقي منګه پوهېږو نه په کیف پوهېږو دا د سلف او مسلک دی بس او که تعویل شوی دی او مجاز ته تللي دي زمونږ خلف کم دي نو د هغې منګه منو به وقت ضرورت که پیښ شو نو پیش کوو به خصم ته او که نه هېڅ ضرورت ورته زمونږ نشته د امام رازي او د امام غزالي خبرو ته زمونږ هېڅ ضرورت نشته بس د سلفو قول استوا منو ید منو فوقیت منو وجه منو زمون په ایمان دی نه په معنا حقیقي پوهېږو او نه راته کیف معلوم دی بس معیت د خدای منو خو موږ نه پوهېږو چې معیت یې څنګه دی وهو معکم کنه تاسو سره دی نو موږ نور نه پوهېږو چې معیت یې موږ سره څنګه دی بس د الله د جلالت شان سره چې څنګه مناسب دا اوس پارمي چرګوړي څه دي دا بعضې چرګوړي ملیان دا پارمي دا شپږو درجو ملیان قسم دی ګورې دا په دې خبرو کې ګوتې وایي په صفاتو کې دې غټو غټو خبرو کې بېلاري څوک ورته حاضر او ناظر وایي څوک وایي اسمان کې دی او څوک وایي دا ماهیت ذاتي دی او څوک څه وایي او څوک څه وایي چې کتابونه د خلکو ګورې ګمراه به هم کې بېلارې به هم کې قسم دی ګورې بېلارې کوي ما ته بل ورچا ویل یو غټ ملا دی هغه پکې خبرې کړي دي چې الله په اسمان کې دی او دا دلیل دی چې پیس سما چې کوم ځای کې راغلي دي دا ټول چې په اسمان کې دی او غټ ملا دی او تاسې ورته غټ ملا وایي او فیسبوک مشهور کړی دی فیسبوک یې غټ نوم دی او پلان کې ځای کې داسې ملا دی فیسبوک چې په اسمان کې دی ګورئ او څوک وایي په عرش باندې ناست دی او څوک څه وایي او څوک وایي هر ځای کې دی څوک وایي هر ځای کې دی او بیا هم راونیسي ښه بیا خو بیت الخلا کې هم دی نو دا ګورئ وړې خوري او غټې خبرې ګورئ دا مه کوئ دې باندې دا صرف د هغې خلکو کار دی چې هغه ګورئ په علم کلام کې ښه مهارت لري او د درس پورې محدودي په درس د عوامو له دا خبرې راوغورځېدي نو عوام بېلارې کېږي قسم دی بېلارې کېږي طالبان نن سبا عوام دي که نه طالبان ټول بېلارې کړه دي ملایانو دا نمونه ورته ولیکي پوسټر کې متکلم اسلام دا څه داسې ګپ خبره ده متکلم اسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمه الله مولانا شبیر احمد عثمانی مولانا شمس الحق افغانی دا متکلم اسلام اوس سره متکلم اسلام نشته قسم کوي متکلم د تبلیغانو چې ګش لذي یو متکلم مقرر کی کړه کدی ته دغه متکلم اسلامي نو منګه منو چې بسر او چشم د تبلیغانو متکلم اسلام زمون منظور که متکلم کلام ماهر به علم الکلام ته وای دا ځنه منموس نشته دی په پښتنو کې او پنجابیانو کې خو بالکل نشته پنجابیانو کې هم نشته په پښتنو کې هم نشته دا ته زه وایم قسم کشته دی او که وایي چې زه یم څوک دعوه کوي یو درې څلور تپوس دي شرع قاعد کې کوم د دې جواب دی راکړي نو دی متکلم اسلام نو دا ګورې هسې ګپ سپې جوړ کړی او متکلم اسلام دا داسې ګپ خبره ده متکلم اسلام او بس په صفاتو کې د ګمراهۍ طرف ته رواني ګورې دلته الله ته فوق ثابت شه نو فوق به الله ستاسو د پاسه دی ښه کوم ځای غټ ملا به یې ښه نو الله چېرته دی دا چېرته دی دا سوال زمونږ نه دی دا خو د مجسمو سوال دی چېرته دی چېرته خو عینه شو عینه باره کې خو د زی جسم باره کې تپوس کېږي الله جسم نه لري نو د عینه باره کې د الله نه څنګه تپوس کړي وایي چې د جاریې نه تپوس شوی و چې عین الله او په هغې باندې نه پوهېږي چې هغې مطلب څه و د عین الله څه مطلب دی سندن هغه حدیث څنګه دی هغه سندن ثابت نه دی که نه نو ګورې دا ټولې ګډې وډې خبرې دي او لګیا دي پې دا ملیان پې نښتي او یو وایي په فقه نه پوهېده او ایسته پکې کتاب ولیکه په فقه نه پوهېده او کتاب یې پکې ولیکه او کتابونه هم پکې ولیکي بیا علم کلام کې کتابونه هم په صفاتو کې لیکي او شرع قاعد یې نه لیدلی خیالي نه لیدلی شرع موافق او مقاصد یې نه لیدلي او بس راولګېږي په دغه کې کتابونه لیکي نو ګورې دې نه ځان ساتئ ګمراه کېږئ خوښ هم ده نو نور هم خوښه ده چې ګمراه کېږئ زه هم څه کوم
وهو القاهر د الله تعالی قاهر مستعديا زور ور دے بر دے پدا سے حال کی چوچت دے فوق عبادی براد بندگانو د الله نا په فوقیت سره چې څنګه د شان د سره مناسب دے ويرسل علیکم حفظا الله علیه پتا سو حفظا ملائکہ ملائکی چستا عملونا ضبط کئ حتی اذا جاءکم الموت تر دې چې راشي او تاسو ته مرګ توفت رسولنا اپ یو قرت کې توفاه دي وفات کی دی لرا ملائکی زمنگا الموکلون بقبض الارواح چې موکل دي په قبض د ارواح وهم لا يفرطون او دی کمن ک یقصرون فيما یمرون چې دی ته کما مرشه ثم ردوا بیا واپس کړی شي دا خلق الله یا الله لرا مولاهم چې مولا د دې د مالک د دې د الحق الثابت العادل لجازیم دې لپاره چې جزا ورکړي الله له الحكم خبردار دلره حکم دی القضاء د چناپې زده دی کې او د الله تعالی اسرع الحاسبین جلد حساب کوونکې دی یحاسب الخلق حساب بکې د ټول مخلوق سره كلهم په قدر نسب نهارن په اندازه د نیمه ورځ کې من ایام دنیا له حدیث بذالک د وجدا حدیث نه چوارد دی بارکه قل وای اورته یا محمد لاهل مکه تا مې ينجيكم سوق بني جادر کې تاسو من ظلمات البر والبحر د تیرو ته وچو د بحر نا احوالهما ذک احوال د هیبتونو دا غینه په سفرونو تاسو کې ان تدعون او چکله تاسو را بلې تضرعن علانیتن خکارا وخفیتن تقصرن تقولون تاسو ای لئن لام قسم دی لئن ایجایتنا قسم دی کتا مونږ ته نجات راکو په آخرت کې انجانا ک الله مونږ ته نجات راکې من اجي ظلمات و الشدائد لنكونن خامخاب مونږ شو من الشاکرین د مؤمنانو قل لهم وعدي الله ينجيكم الله نجات درکې تاسو په تخفیف او تشریح سره منها د دې مصیبتونو نا ومن كل كرب در غم نا سوا ما سوا د دینا ثم انتم تشركون بیا تاسو شریکان جوړوي د الله سره قل ورتوا هو القادر والله قدرت لرون کې دی اعلی بده خبران يبعث عليكم عذابا شراولي کې پتا سو عذاب من فوقكم دبر استاسنا من السماء اسمان نلک کانی وسيح او چغا یا من فوقکم دبرنا پلار دربانی ظالم شي یا من فوقکم دبرنا حاکمان دربانی ظالمان مقرر کی او من تا ترجلکم یا لاندې د خپوس تاسو نه کل خصب خصب زمکه کې من نه باسي پسلونم کمزوري وشي یا غلامانو په ذریعہ باندې نو کرانم ظالمان شي تاسو سره ظلم کوي یا بچی در باندې مسلط کی دا ټوله پکې راځي او یلبسکم او یا ګډوډ کی تاسو شي اډلې فرق مختلفه الاحوا ویزی قور وسه کی بعضکم بعض استاسو تا باس بعض عذاب د بعض په قتال سره اختلاف در کې راشي قتال شروع شي قال صلی الله علیه وسلم هر کله چې دا نازل شو نبی علیہ السلام فرمایا هاذا هو وایسر ولما نزل ما قبل ورکه چې ما قبل نازل قال اعوذ بوجهک استافزات سره زپنا غالم رواه البخاری روا مسلم حدیث سالت ربی ما دربنا سوالو کن لا اجال باس امتی چن دی گرزئی عذاب د امت زما بینهم دخول ومنزینو کی بمنانی ها دایمانه منکا خدای اختلاف پکې مراولې په خپل کې الله ولې نه دانه کیږي اختلاف به پکې اختلاف به پکې کنه او بس یو بل به وجنی او بس دا چې یو د بل په مرګ باندې به خوشالیان ښکار کوي یو به مرشي خدا وا بده چې مرشي بل به مرشي وای خدا دیو بندي دی چې مرشي یو کم څه دیو بندي بل به خو پنځ پیره او چې مرشي بل به وای خدا بریله او یو بریله کم څه نو وی زی قباسک بعضهم باس باس تاسو داسې مکوئ ګورئ زم دا سیوا ملکه دا تاسو چې څنګه دا تجربه خبرې ته کوم بلوچستان ملک صاحب تاسو نه ډېر ګرم محمد مسلو تاسو غنا چې چا سره جګړې نه کوي دې مسلو کې موږ ډېر سرګرم خو ناپوهي وکړ ناپوهي وا دا پنځ پیران او دا وا بیان دا راته سوچا کافران ښکاري موږ به ویلې دا سوچا کافران او استاد نه بم څنګه اوریدا قل ورته وایا یا ایه الکافرون پنځ پیرانو لا بدو موږ مړی نه خو ما تعبدون لکه تاسو به اسقاط خوي او موږ اسقاط سره خو
نو چې یو درېیمې درجې طالب العلم یا د دویمې او د استاد نه او د استاد سره عقیدت ته مې او هغه ته زنده‌باد او د مرده‌باد چغې هم وهي خلک داسې استاد سره د خلکو عقیدت دي چې زنده‌باد او د مرده‌باد چغې خوښي نو داسې استاد نه دا خبرې واوري نو هغه طالب شاګرد به ډېر ګرمي په دې خبرو کې به نه تاسو خپله سوچ کوئ نو اوس تاسو په دې حالت کې انشاءالله لذي چې دوره حدیث تلاړ شي تاسو دې حدیث نه خبر شئ نو تاسو ته به پته ولګي چې مسلمانان څوک دي چې ټول موږ ورونه یو خیر هیڅ خبره نشته بعضې خبرو کې زموږ اختلاف تاسو په پوه شئ که نه شئ زموږ مشران اکابرین د امت ډېر پوه خلک وو زما استاد صاحب مولانا تراب الله صاحب رحمه الله هغه خبره کول وای دی باړه کې جلسه وه په هغه وخت کې پخوا وخت کې او بیا سنجان شیخ صاحب رحمه الله په دې باړي پیرانو پسې ډېرې خبرې کولې خو نوم چا به چټ ورکړه چې باړي پیر څنګه دی نو ډېر به خفه کېده نوم به د چا نه یادوئ د مسلې تپوس رانه کوئ هغه کې دا کمال و غیبت یې نه کوو غیبت ترې تر اوسه موږ نه اورېدلی نوم به د چا نه آلی نو چا ورته چټ به ولیکه چېره دلته څه خلک دي ټوپونه وایي او جذب کوي که نه دي جومات کې باړي پیران هم لیدلي ټوپونه وایي هغه به ورته وایي که په ټوپونو څوک زبرګان کېدی نو چینده خان به د ټولو نه لوی لوی زبرګان ځکه دې ټوپونه خو چینده خان وایي که نه ډېر عقلي ښایسته خبرې به یې کولې خلکو ذهن کې به ډېرې ښې نو زما استاد صاحب باړه کې جلسه وه یو ځای کې او سنجان شیخ صاحب را دعوت کړی نو د باړي پیرانو دا مشوره کړې وه چې دې جلسې ته به په کثیر تعداد سره ورځو او دې مخکې ځایونو کې به کینو چې دې بیان شروع کړي او چې لږ خبره مخالف وکړم دا جلسه به هم خرابوو د ده بېعزتي به کوو صحیح شوه نو چې وایم داسې چل وشو چې جلسې ته ورغلو نو بس وایم موږ خو طالبانو دورم کوله او ناس و شیخ صاحب راغی او ډېر ښایسته انداز کې به و که نه دا هغه وخت کې به دا تور پټکی به یې تاړه که نه ډېر ښایسته او دا سپین رومال به په دې سر را واچو قسم دی لکه فرشته چې ډېر حسین به ښکارېده بس همدغه خپل حسین انداز کې را روان او موږ داسې خفوی چې اوس شر جوړ نه شي او د شیخ صاحب بېعزتي خو څو کسانو ځانونه ښه برابر کړي وو چې ده ته د چا لاس ورځي نه چې موږ ځانونه ښه مخکې خراب کړي نو بس دا باړي پیرانو دا غټ غټ پټکي ناست دي او دا که نه بس شیخ صاحب ته چې نمبر ورغی که نه د بیان او ډېر ښایسته بیان یې وکړه او د تصوف باره کې بیان وکړه چې تصوف داسې دی او د پلانکي وخت نه دا شروع شوی دی او مجدد الفساني رحمه الله او دا تصوف دا سلور سلسلې دی او نقشبندیه او اخره کې چې شکر دی زم د سلورو طریقو د سلورو سلسلو مازون یم د مولانا فقیر محمد درویش صاحب داسې ښکلي انداز کې بیان وکړو چې هغه د باړي پیران حق حیران شو چې دا څنګه سړی دی نو هغوی به د سر شدت نه ځان ساته او زمونږ د دورې په کال باندې د لنډي کوتل کې جلسه وه دلته دا شیخ ګلیان دي دا بریلین دي که نه دا خو ډېر متشددین بریلین دي که نه او دا خو ډېر متشددین دي دا اوس چې کوم یو دی دا څه نومېږي دا وزیر چې کوم دی دا مردار انوار الحق نو دا ډېر مرداران خلک دی نو هغوی د مانځه اذان نه مخکې وروسته صلات والسلام علیکه یا رسول الله وایي نو دا جلسه و او دا خلک هم پکې ډېر راغلي وو چې د شیخ صاحب بېعزتي به کوو دا جلسه به خرابوو او دا جلسه چا جوړه کړې وه حضرت نبی نومېده حضرت نبی مولوي صاحب موږ سره دوره کې و بیا وروسته تمانچې ملا باندې مشهور شه که ستاسې یاد تمانچې ملا ډېر مشهور و که نه تمانچې ملا دا حضرت نبی نومېده نو دا موږ سره و په دوره حدیث کې نو ده دا جلسه جوړه کړې وه نو بس چې کوم دی نو شیخ صاحب ته چا چټو لېږلی چې دا الصلاة والسلام علیکه یا رسول الله د مانځه د اذان نه مخکې څنګه دي نو هغه ورته وایي چې ماسپښین فرض څو رکعتونه دي خلکو ورته وایي چې څلور رکعته نو ورته وایي چې یو سړی پنځه وکړي نو څنګه چل دی خلکو ورته وایي لمونځ ونه شو نو وایي ولې څه چل شوی دی پنځم رکعت کې خو یې څه سندرې نه دي ویلي نه پکې د رحمان بابا کتاب ویلی خو الحمد یې پکې ویلې ده قلهوی پکې ویلې ده او رکوع پکې شوې ده او دوه سجدې څه خبرې نه دي دا ښه کارونه پنځم رکعت کې وکړه نو ښه خبره ده که نه نو پنځم رکعت چې وکړه مونځ یې ولې ونه شه وشه که نه خلک ورته وایي چې نه 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 کېږي
دغه مطلب هم دغه وکنه خبرته چې ولی نه کیږي خلکو ته چې پینځه نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دی مونږ ته ویلي چې دومره خسړی توپ وکړي چې پینځه وکړي بس خسړی توپ راته معلوم کړی چې څلور چې اوس پکې موږ د ځان نه خسړی توپ کوو نو دا خانه ده کنه نو درود خو ډېره ښکلې او ښایسته خبره ده په نبی علیه السلام باندې الصلاة والسلام علیک یا رسول الله خو اذان خو د اول لس کلمات دي کنه د الله نبی موږ له مقرر کړي د الله اکبر نه شروع دي او په لا اله الا الله باندې ختمېږي دا صلوات و سلام علیک یا رسول الله دا خو پکې نشته خد صحیح ترتیب سره جواب ورکاو بچه غو سوري جوړې شوې دي دغه دي بریلې نو به جلسه خراب کړ او شیخ صاحب په بل طریقې باندې راوي دا گاډي کې راکینه صحیح طرح لانجه جوړه شو شیخ صاحب ویل جنگ مکوي جګړه مکوي سبا بیا ترس کې ویل دي ظالمانو زده سي زیل به ولې او ماته مخ کې ویلم نو چې دا خلک پکې دي نو ما به مقصر بیان کړی و چې به هم خپا کېده نبي او پکې جرګه وشو کنه جرګه پکې و چې دا چې چل دی بیا شیخ امان الله صاحب رحمه الله ور ولېګو وې تو ورڅ دا جرګه ور سره وکړه نو ورځم ځکه چې شر جوړ نشي زمونږ مشرانو به د شر نه داسې ځان ساته د شر شدت نه به بالکل ځان ساته نو ګورئ او په حدیث هر کله چې دا نازل شه نبی رسول الله دا کائن دی ولم یاتی تعویلها بعد وانظر کیف نصرفون بینو څنګه موږ بیانو دي تایتنا د الله تعالی قدرتنا لهم دې لپاره قهون یعلمون چې دی پوښي جنما هم علی باطلون وکذب به تکذیب کوي په قرآن باندې قوم استعوا والحق دا حق دې صدق دې قل لهم ورته لست علیکم نعما پتا سو به وکیل نگران فوجاجی کوم چې تاسو ته جزاء درکم انما انا منذر وامركم الى الله استاس فیصله الله لردا وهذا قبل الامر بالقتال لكل نبأ مستقر هر خبرداري د بار مستقر زیاده وقت يقو فی واستقر ومنه عذابكم وسوف تعلمون نظر د چې تاسو په پوښي تهدید الله وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ چتکلو ګوریا کسان یخودون فی آیاتنا چنن وزی پاتونه زمونږ کې قران بل استهزاء پارزن هم راز کوینا ولا تجالزم مکینه دا وی سرا حتا یخودو تر دې چنن وزی فی حدیثن په خبرو کې غیری چې غیر د دین ای وای ما پدې کې ادغام د نون د ان شرطیه د ان ما ده ها پما زائده کی وای ما ینسینک شیطان و ینسینک شیطان کچه رہی رکیتان شیطان پسکن دنن سره ده او تخفیف سره و فتح سره و تشدید سره شیطان فقعد تمام ده دی مخالفین سره کین پلا تقود مکین بعد ذکر پس یاد اولونا تذکرین عمل قوم الظالمین دا قوم سره چې کم ظالمان دي په دې کې وضع د ظاهر دا په موضع د مضمر وقال المسلمون مسلمانان ویل دي ان قمنا كل ما خاذوا کمنګ پاسو ارکل چې دی په دې خبرو کې نه نوځي لم نستطيع ان نجلس منګ طاقت نه لري چې منګ کینو په جماعت کې او نه توبه یا توافق بنظر وما للذین نشبای کسان یتقون چې د الله نه ویریږي من حساب د خایزینو من شیء اذا جالسون چې د دې سره ناسي ولكن عليهم ذکر لیکن په دې باندې نصیحت دې دي ته موعظه واعظ دې لعلهم دې لپاره تقون چې ځانو نه بچ کې الخوزه دې خبرونه بس نصیحت ورته کوي داسې مکوي وذر الذين پرېګدا کسان اتخذو چې نیولې دې دینم دین دې الذي کلفوه چې دې مکلف شوی دی باغی باندې لا یبالو بی ولهوا بیهودا بیستهزاء بی وغرتهم الحیات الدنیا دو ککړی دی دوی ژوند د دنیا په لا تعرض لهم مخماړ او دوی ته قبل الامر بالقتال وذکر عز به نشیت ورک په دې سره قران سره خلکو ته لالا تفصل نفس چې ونه غرزولې چې او نفس ال الهلاك هلاك د بما په سبب دغه کسبت عملت لیس لا چې نبوي دې نفس لرا من دون الله ما سوا د الله نه غیر ولی مددگار ولا شفیع سفارشی یمنوان حل عذاب او عذاب ته من کی وان تعدل کل عدل کته پیډیا ور چار قسم پیډیا لا یخذ منها نبخستر کی د دینا ما تفدیبی هغه چې ته پیډیا ور کې پای سرا اولائک الذین دا کسان دی او سیرو چې پر خودل شوی دی په جهنم کې بما کسبو لهم شراب دی پر شراب دی من همیم د ګرمو بو ما دغیبونا بالغون چې رسیدلی دی نهایت یا حرارت توازاب علیم مولم دی بما کان یکفرون په سبب د دې چې کفر کړی دی کفر هم په سبب د کفر د دوی درود شریف وای